ته فخر پکار دی. پښتانه یو پښتنو کتاب دی، په هغه کې لیکلي چې دا پښتانه چې دي دا هم د بني اسرائیلو نسل دی او دا د پیغمبرانو اولاد دی. دا یو موضوعي خبرې طرف ته ځم. هغه څنګه هغه داسې چې سلیمان علیه السلام تر زوی آصف بن برخیا چې هغه تخت یې راوړو، د ده ورور افغان بن برخیا. دا پښتانه چې دي که نه الحمدلله دوی جنگ شوق لري. دا همیشه دپاره پښتون په خټه کې د جنگ محبت په پروت دی. ده ته جهاد خوند ورکوي. دا ولې؟ دا ځکه چې حضرت سلیمان علیه السلام د تره زامن آصف بن برخیا او افغان بن برخیا، دا آصف بن برخیا چې و ده ته دی چې کوم د حکومت معاملاتو آیه حواله کړي، وزیر و، او افغان چې و دا وزیر دفاع د سلیمان علیه السلام. جنگ جدال د پاره چې څومره دا سیټ اپ پکول دا به افغان کولو. نو داسې دا نسل زیات شو او دې سره مقصد دا چې پښتنو دا نسل دا کړی روانه ده. فتح مکه په وخت باندې هم دا خلک شامل شوي دي. به هر حال دا یو ځان له موضوع دی. حضرت یعقوب علیه السلام نه اولاد جاری شو، بیا دا لاړه پکې کفر ته پکې ووتل، کیسه پکې زیاته شوه. عیسی علیه السلام نه بعد 576 سال تیر شو. نو الله رب کریم دوی ته قرآن کې فرمل یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کئ زما نعمتونه انعمت علیکم چې ما پتا باندې تاسو کړي. اوفو بعهدی، زما وعده پورا کئ. اوفی بعهدکم، زه به تاسو وعده پورا کوم. هغه وعده څه شاوې تفاصیل لیکي. هغه وعده دا وي چې دوی وی یا رب دومره زمانه تیره شوه پیغمبر نه دی راغلی، د ستا رسول نه دی راغلی، یا رب مونږ ته رسول راولېږه چې مونږ د هغه اطاعت وکړو او هغه پسې لاړ شو. نو الله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته راولېږلو او ویې فرمایل اوفو بعهدی، زما وعده پوره کړئ. تاسو چې ما سره کومه وعده کړې چې مونږ به په ده ایمان راوړو، هغه وعده پوره کړئ. نو زه به څه وکړم؟ زه به اوفي بعهدکم، تاسو وعده پوره کړم، زه به تاسو د آخرت نعمتونه در عطا کړم. نو دلته له وعدې نه مراد د نبي علیه السلام ذات دی چې تاسو خواته راغی نو تاسو په ده باندې ایمان راوړئ، ولې چې تاسو الله سره عهد کړی دی. اوس دلته سوال پیدا کېږي چې الله رب کریم چونکې نبی علیه السلام په زمانه کې هم دی و او دی کافر و، نبی علیه السلام له ذات نه انکار کولو، الله دوی ته ولې وفرمیل یا بني اسرائیل، اے د اسرائیل د یعقوب د فرمانبردار زامنو. قرآن مجید یو اسلوب دی، یو اسلوب دی، یو طریقہ کار دی، نرم لهجه، نرم لهجه سره په اول کې، په درمیان کې، په اخیر کې یو داسې انداز اختیارول چې دا سړي زړه ته د ستا خبر ښکته شي.